الله ته د یو دروغجنې خبرې نسبت کول دا آفات اللسان کې په دویم نمبر د شرک اظهار او الله ته یا قرآن ته د یو داسې سیز نسبت کول چې قرآن کې نه دا نن د ټولو مولیانو کار دی. تاسو ته ان شاء الله زه د هغې مثالونه ښیم بیا چې دی کم دروغ وایي په قرآن باندې. پیغمبر پرېږده په قرآن کم دروغ وایي، په قرآن به دروغ نه وایو. تقول علی الله چې کم دا میاشت چې کومه روانه ده دې کې خو ډېر دروغ ویل کېږي. مثلا یو سړی وایي چې علي چې کوم دی علي سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے. یہ علی اللہ نہیں، علی اللہ کا خالق ہے. اردو بولے گا دا کفریات پر ملک کی علی اللہ کا خالق ہے. اب یا وہی دا اللہ کمال لارے چاہے دا علی دربار جارو ہے. دا سیدنا علی سره مینه ده. یو صاحب تقریر کرے اور تقریر کے ویلے دی کہ تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ علی کی عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا. یہ مسلمان بڑا برداشت دے تقول علی اللہ ہوئی اللہ دروغ ہوئی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنات و انسانان ما ندی پیدا کړي مگر دې لپاره چې د الله بندگی وکړي. دا د علی عبادت لنه دی پیدا. اخو رستره دا د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عبادت لم نه پیدا. تقول علی الله دې مثال له ان شاء الله د خیم تاسو ته چې ډیر شی دروغ وای خلک پر رسول الله وای خو په الله هم وای. کتابون لوتا ته زو خیم چې دا خلک په الله کم دروغ وای. کتابونو کې لیکلي لوی شیخان دان دوی